تاسو ته پته شته ازمری 58 کیلومتر فی غنټه رفتار سره منډه وي او هرن 90 کیلومتر فی غنټه رفتار سره منډه وي، خو بیا هم عموما د ازمریو لګي او د هرن په منډه کې رونیسي او خپل شکار کیږي. د ویډیو کې زموږ د پاره ډیر اهم پیغام دی، نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ، مخکې ضرور شریکئ، خو هغې نه مخکې یو کمنټ وکړئ چې هرن ته په پښتو کې څه وایي. داسې نری غوندې خپې وي، ډیره تیزه منډه وي، دا شکل یې چې کوم وي د چیلۍ غوندې داسې وي، چیلۍ غوندې نه وي خیر، خو دا داسې اوږد وي د چیلۍ نه، او نری غوندې خپې وي، ډیره تیزه منډه وي. ازمری چې کله په ځنګل کې د هرن پسې ولګي، چونکې د هرن د منډې رفتار ته 90 کیلومتر فی غنټه دی او د ازمری 58 کیلومتر فی غنټه دی، خو بیا هم هرن را کابو کیږي. اصل کې وجه څه ده چې هرن پسې کله ازمری وشي نو هرن منټلی ځان ریډي کړي چې بس زه خو د ازمری ښکار یم او ازمری اوس ما په یو حال کې نه پرېږدي، دی ما رانیسي او ما به ښکار کوي. منډه هم وخیشاله هم ګوري چې بس اوس په راجوختي او په ما به حمله وکړي، چونکې د هرن منډه ته تیزه ده. که چېرې هرن په خپل صلاحیت باندې باور لرله که نه، نو بیا هیڅ کله هم د ازمري د هرن نشو رانیوي. خو دغه ځای کې هرن چې کوم دی هغه منټلي پریشرایز شي، هغه منټلي ریډي شي چې بس زه اوس د ازمري ښکار یم او هغه د ناکامۍ خوف کې مبتلا شي، په خپل صلاحیت باندې هغه باور پرېږدي. نو دغه رنګ زموږ لایف کې هم روزمره زندګۍ کې چې کله موږ په خپل صلاحیت باندې باور پرېږدو او موږ وایو چې نه دا خو زموږ نه کېږي دا کار، او دا خو ډېر مشکل کار دی، دې کې به ماله ناکامي راځي. چې کله تا خپل ذهن کې ناکامي ور واچوې او د ناکامۍ خوف د ستا ذهن ته انټر شو، ته منټلی کتاب منټلی ته ریډي شوې چې یس چې زه به دې کې شکست خورم، نو بیا بالکل دغه شکست به رستا مقدر کې وي. خو که چېرې ته ستا په خپل صلاحیت باندې باور وي چې زه دا کار کولی شم او دې کار کې هیڅ کله هم ماله شکست نشي میلاوېدی، نو که هغه ډېر ګران کار هم وي، خو چې ته ورله منټلی ریډي شي چې منټلی تا په ذهن کې ستا چې کوم خوف دی هغه خوف تا نه مړ کړي، د هغه خوف قتل تا نه کړي، نو که ته په هر څنګه که ډېر په اسان کار باندې ته ورځې او ته منټلی هغې له ریډي نه، نو ته به خامخا هغې کې شکست خوري. ډېر به تاسو په زموږ په زندګو کې ډېر به یو داسې کار چې هغه یو انسان کولی شي صلاحیت پکې وي، خو هغه د ناکامۍ خوف وي، هغه ذهن کې خپله ناکامي اچولي، هغه 50-50 وي، او دا کار زه کولی شم خو هسې نه زه دا سټپ والم او دې کې زه ناکامه شم، دې له 50-50 ویلی شي. ډیسیشن میکینګ سکلز چې کوم د هغه وي ډېر زیات ویک وي، هغه ډیسیشن اخیستی نه شي، هغه مطلب هغه موږ پښتو کې وایو نه چې ډه دم کېږي او ساړه دم کېږي، نو هغه په خپل سکلز باندې هم باور وي، خو هغه چې کوم ذهن کې خوف اچولی وي، نو هغه خوف هغه سکل باور چې کوم دغه خوري لګیا وي، نو هغه خپل سکلز نه هم باور ختم شي او هغه خوف دغه په ذهن کې دومره ډیر شي چې هغه بیا ناکامو سره سر باندې شي، چې هغه بیا په ژوند کې سلم لاس اچي، نو دغه په ذهن کې دومره خوف چې هغه بیا هر څه کې ناکامه کیږي. نو د خوف دا بوت چې کوم دی دا د ذهن نه وښکل پکار دی، چې څه هم تاسو کول غواړئ، څه بزنس سټارټ کول غواړئ، واټ ایور تاسو څه هم مایندي سټپ هم اخلئ، نو هغې کې تاسو کانفیډنس اوسئ چې زه به دا کار کوم او زه دا کار کولی شم او ما کې دومره صلاحیت شته، ما کې دومره سکلز شته چې دا کار زه کمپلیټ کولی شم، دا پراجیکټ زه کمپلیټ کولی شم، نو بیا تاسو هیڅ کله هم هغې کې شکست نشئ خوړی. نو دا ځکه مې د دې سټارټ تاسو دغه رنګ وایستو چې هرن مثال هم دغه رنګ دی، هرن په خپل صلاحیت باندې باور پرېږدي او منټلی هغه د خوف شکار شي او وایي بس اوس مې ازمری نه پرېږدي، نو دغه ازمري نه ځان خلاصول پکار دی او په خپل سکلز باندې مطلب باور کول پکار دی. په دې ویډیو کې دا یو اهم پیغام و، ډېره زیاته مننه جی، والسلام.